السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. زه یم ستاسو ورور ستاسو ملګری طاهر خان. دا ټیم موجود یم په خپل کلي په غرونو کې بالا بټخیله، کوم چې زما کور لاندې دی. تاسو زه ښیم دې سایډ ته دې کورونو کې زموږ یو کور دی او د لایو راتلو مقصد صرف یو دی، ډېر نږدې ملګری، خوږ ملګری، ګران ملګری او د پاکستان زه یم چې یو شان دی، زما انتهایي خوښ دی. وجه د هغه دا ده چې زما د هغه کار فیلډ یو شانتې دی، چې کله فیلډ یو شانتې شي نو خلک د یو بل نه زده کړه هم ډېره کوي. تاسو زما سره یو دوه درې ولاګس کې کتلی هم دی، کال مخکې مو زموږ ملاقات شوی او اوس ورته دوباره دعوت ورکوم. راغلی دی بټخیلي ته، یو سرپرایز دی خاص کر د ملاکنډ جنسۍ د بټخیلي د خلکو دپاره. ولاګس به تاسو ډېر کتلي وي زما پاکستان کې، پاکستان نه بهر ډفرنټ ځایونه م ښوولي دي. که ملګري چې تاسو سره انټروډیوس کوم نو ډېرو ملګري به یې پېژنې هم. دنیا هر ګوټ ته ځي، صرف او صرف یو ایم دی، یو میشن دی چې د خپل وطن نوم په دنیا کې روښانه کړي، چې څنګه پښتانه ژوند تېروي، پاکستانیان څنګه دي، اصل کې پښتانه څنګه دي. زه فخر محسوس کوم چې زما ملګری دی. پلیز ویلکم کبیر خان افریدي. کبیر بھائی هرکلی ته وایم په ملکن بټخیله کې. السلام علیکم، ټولو له سلام کوم او طاهر خانه ډېره مننه ستا چې د ښایسته کلي ته دې موږ بیا راوغوښتلو. مخکې موږ راغلي وو خو دومره ډیپ موږ نه و لیدلی، اوس یې ډېر نږدې نه ګورو او ریکارډ کوي معلومات یې هم راټولو. بټخیله موږ چې مخکې به په روډ خالي تېرېدو، بټخیله هغسې نه ده. بټخیله ډېره ښایسته که یو طرف زه درته ووایم اسټرالیا، نیوزیلینډ دا به م هیر شي. موږ به مخکې بټخیله دومره کلوز نه وه کتلې، اوس یې خپله هم ګورو. کوشش هم دی چې انفارمیشن یې ټول کړو، تاسو ته یې هم وښیو. نو طاهر خان زه راغوښتی یم، دا کریډټ ټول دله ځي او زمونږ چې کم کوششونه دي بس دا واړه د موبایل او وړې کیمرې په ذریعه باندې موږ غواړو چې دا ملک دا ښایست شیر کړو ستاسو سره او زمونږ یو سافت ایمیج لاړ شي د دنیا ته. د بټخیلې دا اوس کومه سینري چې ما ته مخامخ ته د دنیا دا ټول ملکونه او دا ټول ځایونه ښایستونه یو طرف کا، دغه زمونږ د خپله خاوره، د خپل ښایست، د خپله میلمستیا، خپله ملګرتیا دا په هیڅ هم نه ورکوو. بالکل کبیر بھائی زیات انفارمیشن ولا نه ورکوو ځکه چې زموږ کوم ولاګ را روان دی هغه سپیشلی کبیر بھائی ډایرکټ کړی دی، دو ریکارډینګ هم چالو دی. نو هغه به انشاءالله د کبیر بھائی کوم پیج چې دی یا یوټیوب چینل دی ډسکرپشن کې به هغې لینک زه ورکړم، نو هغه تاسو کتلی شئ. کبیر بھائی څومره ورځې بولیږي یاره چې دا سرپرایز تاسو د بټخیلوالو له خاص کر ورکړو؟ زما کوشش دی چې څومره زر نه زر د دې خلکو نه زیاته جلدي په ما ده. صحیح. بټخیله د باندې څنګه ولګېد د علاقې غرونه؟ یاره بټخیله خو د بچپن نه چې کم دی زمونږ یو داسې ایریا ده چې موږ به کله تلو سوات ته نو زمونږ مشران به راغل بټخیله بازار کې، دلته به موږ کېناستو. زمونږ به یو قسم له میلمستیا کېده چې دا واړی سړی هسې هم دا پیپسي، بسکټ، چاکلیټ دا ډېر خوښ دي د ماشومانو که نه. نو ټیم کې به موږ له دا به هم ډېر راوړل. نو موږ به چې واړه وو دا بټخیله نامه زموږ زده وه، موږ به هغوی ته ویل مشرانو ته چې بټخیلې ته به م بوځې. نو بس ډېر صفتونه د مخامخ نه کومه، علاقه به دې هم ښایم خلکو ته او د دې ځي میلمستیا به هم ګوري او د پښتنو یو خپل شان او شوکت دی، هغه خو هر ځي کې همدغسې وي لکه بټخیله کې. ډېر ډېره مننه کبیر بھائی، جزاک الله خیر چې تاسو راغلی. انشاءالله as soon as possible ریکارډینګ شروع دی خاص کر په بټخیله باندې. زما کله زما لپاره د فخر خبره ده چې کبیر بھائی د پېښور نه دون راغی او دا ځګې ما ته او تاسو کتونکو ته ایکسپلور کوي. نو انشاءالله ډسکرپشن کې کمنټ کې به هم وي د کبیر بھائی لینک، نو لاړ شئ، چینل هم سبسکرایب کړئ، د دو پیج هم د ځان سره لایک کړئ او زما د کلي نه که خوندونه اخلی ما ته نه دی خو ولې زه ګناهګار یم هغې کبیر بھائی ته ښایي. د خپل طاهر خان الله کبیر افریدي له ورکړي اجازت. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.